الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال الله تعالى في مقام آخر وشاهد ومشهود وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يزحي فلا يقربن مصلانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا د ذی الحجې چې د اسلامي کال اخیری میاشت ده د هغې اولنۍ ورځې روانې دي لومړۍ عشره تقریبا په ختمېدو باندې ده چې په دې کې مختلف قسم عبادات ادا کولې کېږي او د ټولو نه غټ عبادت چې په یوم ترویه اتمه ذی الحجه باندې شروع کېږي او بیا د عرفې په ورځ باندې هغه پوره کېږي حج هغې ته ویلی کېږي چې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام ساس کړی شوی د الله کور هغې ته خلق راځي د هغې طوافونه کوي او الله ته زاریګانې او منتونه او جړاګانې کوي او نن د سعودي عرفه هم ده چې حاجان به عرفات ته ځي نو دغه هم عبادات په دې ورځو کې ادا کیږي او الله رب العزت د عبادت متعلق فرمایي چې سو د چا الله رب العزت قبول کی نو هغه د دغه حج نه پس د سیده گویا چې هغه نن د مور د خېټې نه پیدا شوی دی او حج مخکنی تمام ګناهونه د انسان د فاره معاف کوي دویم عبادت چې په دې کې بادا کولې کېږي هغه قرباني ده چې په لسمه ذی الحجه باندې مسلمانان هغه ادا کوي او د هغې تفصیلي بیان تیره هفته مونږ کړی چې د قربانۍ نصاب څه دی په چا باندې راځي په کومو ځناورو یې کولی شي په کومو ځناورو باندې نشي کولی په کم ځناورو کې شرکت جایز دی او په کومو ځناورو کې شرکت جایز نه دی او د ځناورو د قربانۍ د ځناورو نه فایده اخیستی شي که نه نو دا تفصیلا موږ بیان کړو زمونږ عرفه هغه به انشاءالله سبی فتاوو او فقهای کرامو دا خبره ډېر په تفصیل سره لیکلې ده چې عرفه د هر ملک جدا جدا کېدی شي د غټ اختر نه مخکې ورځ ته عرفه ویلی کېږي نو چې کوم ځای کې د غټ اختر نه مخکې ورځ راله د عرفې ورځ ده نو د سعودي عرفه هغه نن ده او زمونږ عرفه به سبا نو د دغې د عرفې د ورځې ثواب باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې چا په دې ورځ باندې روژه ونیوله نو تیر کال او د راتلونکي کال د ګناهونو دپاره کفاره ده البته دا روژه په حاجیانو باندې نشته دی عام خلک چې کم حج کې نه هغه د دې روژې اهتمام کوي او ډېر داسې خلک دي چې د اولې ورځ نه روژې شروع کړي دي هغه نیسي څلور ورځې داسې دي چې هغه ډېرې زیاتې محترمې دي
دو د اخترونو ورځې، دریم نمبر جمعه او څلورم نمبر د عرفه ورځ. او فقهای کرام فرمای چې په هفته کې د جمعې د ورځې فضیلت سیوا راغلی دی او په کال کې د عرفه د ورځې فضیلت سیوا راغلی دی. مرقات مولا علی قاری رحمت الله علیه چې د مشکات شرح دفاعی کې لیکي افضل ایام السنه فهو عرفه، چې د کال د ټولو نه بهتره ورځ د عرفه ورځ ده، او په هفته کې د ټولو نه بهتره ورځ د جمعې ورځ ده. البته چې کله عرفه د جمعې په ورځ باندې راشي نو د هغې فضیلت ډېر زیات سیوا کیږي، لیکن د عامو خلکو چې کومه نظریه ده چې د جمعې په ورځ باندې راشي او دې ته حج اکبر ویلی کېږي، نو دا اصطلاح غلطه ده. د فقهاو په کتابونو کې داسې خبره نشته دی. حج ته حج اکبر وای او عمرې ته حج اصغر وای. البته که د جمعې په ورځ راشي نو ثواب د هغې سیوا دی، او دا حج اکبر چې کوم دی دا زمون خلکو د خپل ځان د طرف نه اصطلاح ورکړې ده. نو د عرفې په ورځ باندې د دین د تکمیل آیات الیوم اکملت لکم دینکم دا نازل شوی دی، او د قرآن مجید کوم آیات چې مونږ لوستو وشاهد و مشهود. نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د یوم موعود نه مراد هو د قیامت ورځ ده، البته د یوم مشهود نه مراد د عرفه ورځ ده، او د شاهد نه مراد د جمعې ورځ ده. نو په دې ورځو کې یو عبادت د عرفه د ورځې نه شروع کیږي چې هغې ته تکبیر تشریق ویل کیږي. تکبیر تشریق نه مراد الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. سلور پیری په دې کې الله اکبر راځي، دي ته تکبیر تشریق ویل کیږي. دا د 9 ذی الحجې د سحر نه شروع شي او د 14 ذی الحجې په ورځ باندې د مازدیګر د مونځ نه پس ختمیږي، یا د عرفې د سحر نه تاسو وایي چې شروع شي او د 14 ذی الحجې په مازدیګر باندې ختمیږي. د هر فرض مونځ نه پس دا ویل پکار دي، او فقهای کرامو لیکلي چې یو پیر ویل واجب دي، او دا په هر کس باندې راځي، که امامي که مقتدي که مسبوقي که منفردي که د ښار اوسیدونکی که د بانډې اوسیدونکی که سړی که زنانه نو په دې ټولو باندې یو پیره تکبیر ویل دا واجب دی. سړی له په تیز اواز باندې ویل او زنانه له په سلو اواز باندې ویل دا واجب دی. البته د یو پیره نه سیوا ویل لکه عام طور باندې زموږ جماعتونو کې چې کوم عادت دی، نو د دې متعلق فرمای چې د یو پیره نه سیوا ویل بعضو روایاتو کې هغې ته خلاف سنت ویلې شوي دي، یعنی دا د سنت خلاف کار دی. لکه مثال په طور باندې فتاوی دارالعلوم دیوبند کې په دې باندې تفصیلی بحث شوی دی، او بعضو اگر چې خلاف سنت ویلې لیکن هغوی وایي چې د یو نه سیوا هم ویلی شي، لیکن دغه د سیوا قول چې کوم دی دا ضعیف راغلی دی، او که څوک د ثواب په نیت باندې د یو نه سیوا وایي نو یې ثواب پې نه ملاویږي. نو د دې وجه نه یو پیره د هر مونځ نه پس الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا ویل پکار دی. او مجمع الانهر چې د فقه یو کتاب دفاعی کې لیکي وصفته ان یقول مره حتى لو زادت خالف السنه، چې یو پیره د دې یعنی صفت د دې دار چې دا به یو پیره ویل کیږي، او که د یو پیره نه سیوا چا ویلي نو په دغه صورت کې دا سړی د سنت خلاف روان دی. او د دې وجه نه چونکې سړی خو په جمع مونځ کوي، نو که د یو نه هېرم شي بل یې ووایي رایاد شي ورته. زنانه داسې چې هغه ځان له مونځونه کوي د کورونو کارونه مي، نو د دې وجه نه علما کرام فرمایي چې په جانمازو په مسله د ځان ته یو کاغذ ولګوي چې په هغې باندې تکبیر نوم لیکلی شوی، نو په دې باندې به دا د زنانه ته رایادېږي، ویل پکار دي. فقهاو تر دې حده پورې لیکلي دي چې که د یو سړي نه د جمع نه پس د مونځ نه پس ایر شو
او د منځ منافي کار نه دی کړی پاسېدلې نه دی خندای نه دی کړی او داسې مات کړی نه. نو په دغه صورت کې بیا هم د لویل په کار وي او که چېرته ووتو ورته یاد نه نو په دغه وخت کې قضا خو د دې نشته، البته توبه او استغفار به دا سړی وکاږي چې دا کم تکبیر د ده نه پاتې شوی دی. نو صرف د جمع سره خاص نه دی بلکې که ځان لم د فرض منځ کې نو په دغه وخت کې به هم دا هامها وي او که نه وي نو په دې باندې انسان ګناهګارېږي. د قربانۍ مسائل اکثر مونږ بیان کړو، بعض مسائل داسې دي چې هغه پاتې شوي وو نو د هغې طرف ته ضمناً اشاره کوو. البته هر کال مونږ دا خبره په تاکید سره کوو چې کوم مسائل مونږ بیانو دا مونږ په خپل ذهن بیانو. که چېرته چاته د قربانۍ څه مسله راځي نو د علما کرامو نه پوښتنه کول پکاري. یو مسله دا ده چې خلک د قربانۍ څاروی واخلي نو دا ډېر ښایسته کوي راښایسته کوي او هغې ته پټې ور واچي او په پټو کې ګونګروګانې او جرس پکې. نو د ګونګرو د جرس متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رحمت فرشتي هغې کور ته نه داخلېږي چې په کوم کې دا ګونګرو وي. نو چې کومه پټه ور اچولی شوي د ګونګروګانو او د جرس وغیره نو هغه د هغې نه وکاږل پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم با چې کله قافله کې تو په کومه قافله کې به جرس یا ګونګرو پیغمبر علیه السلام به هغه د قافلې د څاروونه لړکو او هغه به یې غورځو. څاروی سړی راولي نو په راوستو کې ګاډي کې کوزولو کې احتیاط کول پکار دی. په هغې باندې درز غوبل کول چې د هغې ته تکلیف میلاو شي دا نه دي کول پکار. او عام طور باندې خلک پوښتنه کوي لکه دا دې په څو واخیسته نو اخیستی دی په شپېته باندې دی خلکو ته اتیا وي نو دا په دروغو کې راځي ځکه چې دا تا د عبادت په نیت اخیستی او په عباداتو کې خلک دروغ نه وایي. نو صحیح صحیح وینا کوه چې په څو دی اخیستی هغه بیانوه. دا نه چې په شپېته دی اخیستی او خلکو ته دا مې په لاک اخیستی دی دا مې په اتیا زره اخیستی نو دا خبره هم غلطه ده. بیا څاروی دی راوستو نو مناسب ځای کې تړل پکاري. مناسب ځای نه مراد دا چې اوس د خلکو په لاره کې د تړلې دی خلکو ته تکلیف دی چاله لته ورکوي چاته د امتیازو داره کوي سوټي د هغې په سړک باندې پرتي نو داسې طریقه باندې نه دي کول پکار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو شپه قافلې نه کوشو صحابه کرام په لارو کې پرېوتل نبی کریم صلی الله علیه وسلم منې کړل. لاره چې کومه ده دا د عامو خلکو د تېرېدو ځای دی لہذا په دې باندې تاسو خواره واره مه سملئ بلکې د لارې نه ډډې ته سملئ. په دې کې د نورو خلکو حقوق دې سره معلقي لہذا هغې له داسې ځای کتل پکاري چې په هغې کې هغه ودرولی شي او خلکو ته د هغې نه تکلیف هغه نه وي. څاروي پسې ډېر زیات وګرځېدي وکړې دي او بیا چې کله مې قصه کې یاره ډېر زیات ورپسې کړېدلې وم او ډېر سخت ورپسې منډې تړلې مې ووالې او ګویا یو قسم له داسې طریقه باندې بیانوي چې ما ته په دې کې ډېره سخت او تکلیف او مشقت میلاو شو. نو که د ګیلې شکوې په طور باندې کوي حرام دي نو لہذا داسې نه دي ویل پکار. په دې باندې د انسان هغه اجرونه او ثوابونه دا ضایع کېږي. دا عبادت دی ستا دا منډه تړله دا ګرمي برداشت کول او دا لوږ او تند برداشت کول او دا میلې ته تګ راتګ کول نو په دې باندې انسان ته ثواب ملاویږي. بیا د ځناور د خوراک څښاک خیال ساتل پکار دی. په مناسب وخت کې هغې ته اوبه ورکول پکار دي. په مناسب وخت کې هغې ته ګیا ورکول پکار دی او دا اوبه او ګیا دې له په مینه ورکول پکار دي. بېګار نه لکه چې سړی د کور څاروي کور کې تړلی شوي د قربانۍ نه او یو ته چې تور ته اوبه ور واچوه بلبل ته چې ته اوبه ور واچوه او یو وایي چې ما خو پرون پنډ راوړی نن ستا د پنډ نمبر دی نو لہذا ته ورشه ګیا راوړه زه یې نشم راوړی. نو که د خپل څاروي کوئ ویې کوي لیکن دلته بلکې هغې کې هم کول نه دي پکار. بې زبانه ځناور دی هغې له تکلیف نه دي ورکول پکار او خاص کر چې د قربانۍ نو بیا خو د هغې خدمت د عبادت په توګه باندې کول پکار دي او دا بیګار ګڼل نه دي پکار. نو په زول تنګول د هغې نه دي پکار او د هغې نه علاوه منډې ورکول نه دي پکار. بعض خلک څاروی راولي بیا په دې سړکونو ګرځئ را ګرځئ او منډې ورکوي او ماشومان ورپسې چغې سوریه لاګانې وایي نو دا عادتونه دا نه دي کول پکار. دا د کمظرفو خلکو کار دی یا تاسو داسې ویلی شئ چې دا د نادیدو خلکو کار دی نو لہذا د دې نه ځان منې کول پکار دي. او ګیا کې هم د دې خبرې خاص خیال ساتل پکار دی
چې پردي پټي نه غیا خو را لیبلې شي چې غیا خپل راختی او مالک دا غي نشپول وغیرہ تاو کړنی لکه عام طور باندې زمونږ په علاقو کې چې دا کم پټي دي تماکو دي یا غنی دي نو په دې کې د غیا کولو اجازه تي اوس یو سړی د څه چې هغه د خپل پټي نشپول تاو کړی دی هغه چې دا غیا به کې ما ساتلې د 90 ری بنو بیا غلم تک نه کول پکار لیکن اوس پر دې فصل دې کړلې شوی د غیا په توګه باندې لکه جوار شو یا مکایان شو یا بل یو سی شو تو ورځي او به تاسو دا غي نه راوړي او دغه د قرباني ساروي ته ورچول نو دا حرام دي یا پر دې بوس د بوساړې نه به تاسو راوړي ورچه نو دام حرام دي د دې نزان ساتل پکار دي د ثواب په نیت باندې کې د قرباني د پاره کې او هغه لسس پر دې حرام راوړي نو په دې باندې سړی ته ګناه ملایي فقهاو تر دې حد پورې لیکلي دي چې یو سړی قرباني ساروي را واستو کور کې وته نو دا غینه پسم دې سړی له صدقه ورکول پکار دي صدقه د صد وجه ورکول پکار دي دا تل یو میله کې ساروي واغی سو عام طور باندې خلک چې ساروي خلنو په دې کې دروغ هم وي قسمونه هم خوري نو لہذا د دغه دروغ او د قسم او د کفاره د لپاره صدقه ورکول پکاري په والله ک نور را سره په والله چې دا مې د بل نه قرض راغستې او تعالی مې اوس منډه تړلو والا او نور مې وسن کیږي او دا ټولې خبرې عام طور باندې خلک کوي او اکثر په دې کې دروغ وي نو تل د عبادت د پاره وي او د ویل دروغ نو دی وجه نه فقهای کرام فرمایي چې دغه دروغ او د قسم او د کفاره د لپاره تعالی پکار دادي چې توس صدقه ورکړي له فقهای کرام فرمایي چې کله ساروي راولي د قرباني د پاره او به علاله نو د علاله نه مخ کې اغه له وبور کول پکار دی اغه له خوراک سخاک ور کول پکار دی او بیا چې کله علاله نو داغه نه مخ کې چاړه ځان لراواله هغه بیل تیر کده ساروي مخ کې به نه تیر کې عام طور باندې خلک ساروي راو ګرځي او خپل بکیر داغه نه پسو ته دغه چاړه راوړو ته دا چاړه راوړو ته دا چاړه راوړو پاغي باندې بیا ګوتی وਹੀ نو فقهای کرامو مخ روان دي د علالی په وخت کې دعا یاد کړی دا لیکن کتا سروي را غرزولې وغه په تکلیف باندې فروت نو هغه وخت کې هغه دعا هم پریدا صرف د قرباني نیت وکا او زمونږ د کلی او د علاقې رواج سره چاړه په ورولګي هغه تړلې کتلی نه او هغه چاړه په مینس کې کار پری دی بیا بل ته وي ته بل راړو درې او سلور چاړه په هغه کې بدلولې کیږي حالانکه فقهای کرام فرمایي چې ساروی پروت دی او هغه ته ګوري او ته چاړه علاله نو دام دی ل بار مرګ ورکول له او په دې حالت کې چې تاسو سملول یو چاړه دی پراخ کې هغه کار نه کوي بل راوړي او بل راکاږي نو تاسو وایي چې آیا دا دی ل څومره مرګونه ورکول دي نو د دې وجه نه بهتره طریقه دا ده چې یو سړی قرباني کوي او هر کال باغ باندې قرباني راځي نو د علاله د پاره دی بیل یو چاړه کیږي باغې د روس بیا ډوکي او غوخه او سرمن نه لړکې بس هغه صرف د ساروي د مړی د کټکولو لپاره نو هغه بیا نه پسیږي دغه چاړه بیا په کلونو ته استعمالول شي نو د ساروي د علالی د پاره ځان له بیل چاړه پکار دا ورسته د غوخه د پاره او د سرمن د پاره هغه یا د کور د اخلي پخلی د پاره بیل چاړه پکاري کې یو چاړه وینو بیا پکار دا چې د قرباني د ورځې نه مخ کې ویسي او هغه تیر کې وغه سړی ته وای چې دا حالات د قرباني د زناور د حلالي د لپاره تیر کا نو هغه د چاړي چې سړی پکې دی هغه په سکند کې بل طرف تاغه وزي بهتره طریقه دا ده چې سړی خپل ساروي په خپل باندې حلال کړي یو سړی و چې مال چل نه راځي دا چل د کول بکار دی ځکه چې الله د لوس توفیق ورکړي دی او مستقل لګي قرباني کې او هر کال کې او پته نشه څومره به ژوند دی او څومره کلونه وتا باندې نورم قرباني راځي نو سو پورې به د بل د لاس محتاجي دا چل په خپل باندې زده کا نو خپل کول دا غوړه دي او که خپل نه ورځي نو کم از کم بیا چې کم وخت کې حلاله کېږي په هغه وخت کې دا خپل موجودي فاطمه رضی الله تعالی عنها حساب کې و نبی کریم صلی الله علیه وسلم आवाज کو چې راشه د خپل قرباني د حلالېدو په وخت کې ودرېګا فقهای کرام فرمایي چې زنانه او داغه په کې حصې نو غیلم په پرده او په ستر کې ودرېدل پکار دی هغه د خپل زناور د حلالې په وخت کې هغه موجودي بیا چرته اجره د سدا یا د پټي غاړه د سدا چې پای کې مختلف ساروي حلال ولکېږي یعنی زیات ساروي دي نو په دغه صورت کې فقهای کرام فرمایي چې یو حلال کړي شي دغه مخ کې د نور نو درې نور د پناه ودرې
یو حلال کړی شي هغه لري کړی شي بیا دې بل راوستي دا نه چې یو حلاله او شل درته خوا کې زناور ولاړ دی هغه درته ګوري د دې نه پیغمبر علیه السلام من راوستي ده چې د یو څاروي په مخ کې د بل څاروي هغه نه راکړي بلکې تر دې پورې فقهای کرامو لیکلي دي چې کله تاسو څاروي راوګرځو نو بهتره طریقه دا ده چې څاروي په هغه ځای کې راوګرځي په کوم ځای کې چې حلاله او تا اوس کند په بلچه باندې شل غزا خوګاګل سروي د دل تر وګرځو او بیا دا سروي د خپون راکاګ نو فقهای کرام لیکي تر دې حد پورې بیان کړی دي هندیا علمگیره کې راغلي دي ک چرته سروي را وګرځو خپې داګه تړلی او د شاد خپونه بربوزي نو دې ته حرام ویلې شوی بهتره طریقه دا ده چې په هغه ځای کې راوګرځولې شي چې کوم ځای کې علالۍ راو د غرزو په گیټ کې او راکاږي د حجرې مینس ته ولدته کند وکاږي نو دا کند اور لبیا دغه ته بل وکاږه او کلمته اوچت واغستل شي راخلې کېږي نو بیا سم مسله پکې ناراضي د ساریو مخ قبلي طرف ته کوم سړی چې حلاله کوي داغه به مخ قبلي طرف ته په دې طریقه به ته ودی چې د ساروینه اخوي او د دې ذابح د علالون کې مخ دابم قبلي طرف ته داغه نه پس به دا ساروي هغه علالي او کوم خلک چې تاسو تمل د قرباني والا غو د دل پکار د داوی نمونه غسل نه دي پکار چې لکه دا پلان کې او پلان کې او پلان کې د ټولو طرف نه علالول کېږي د نمونه تاغستو ته ضرورت هغه نشته دي او فقهای کرام لیکي چې کم یو سړی علاله کوي نو فرمای چې هغه له هغه کلمه ویل پکار دی بسم الله الله اکبر او کچرته داغه په چاړه باندې بل سړی لاس لګولې او دو کسانی علاله نو دی بل سړی د بسم الله الله اکبر ویل پکاري کوي نه ویل حراميږي مطلقاً فتوا خدا دا چې یو مسلمان کې چې یو ساروي علاله او بسم الله داغه نه یې رشي نو په دغه صورت کې ساروي حراميږي نه ځکه چې کلمه د هر مسلمان په ځړه کې پرته لیکن که قصدن یو سړی نه وي نو په دې باندې بیا دا زناور دا حراميږي او بهتره طریقه دا ده چې دغه وقت وي چې الله مني وجهت وجه للذي لا يات بیا داغه نه پس وي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا والمسلمين دا وي او داغه نه پس هغه حلال کی بیا دومره وخت ورکول پکار چې کله دا حلال کو چې داغه نه پس هغه یخشي او هغه چې کوم هغه لته او طرفه کوي هغه ختم کی داغه نه پس داغه نه سرمن شروع کول پکاري او علالون کې لدا دعا ویل پکاري چې اللهم منک ولک بسم الله الله اکبر یعنی ستا په توفیق باندې ستا په قدرت باندې ستا په فضل باندې دا قرباني کول ممکن شو او خاص ستا د پاره کو داغه نه پس بسم الله الله اکبر وای دا بسم الله الله اکبر د دې ساروي د حلالې دو دعا ده لکه څنګه چې سړی چرګ حلاله یا بل څه ساروي حلاله هغه وخت دا دعا ویل کېږي نو بیا دا غي نه پس دا دعا به وي او کچرته تاسو سم ویلي فقهای کرام فرمایي چې یو سړی د څه دی چې هغه ساروي را غورځول دی او ساروي ته په تکلیف دی او د لوز دعا نه ورځي او دا و چې لکه تو وای دعا سره د وغه سړی ته دعا وي او دا په ټکه ټکه وي ول دغه ساروي ته تکلیف دی نو د څه کول نه دی پکار بلکې بس صرف د نیت دی چې چیرې دا د قربانۍ په نیت باندې زالالم او فورا دی پاغي باندې چاړه راکاږي نو چې دعا قدرې درته و چې دغه وخت کې مو وای چې ساروي ته تکلیفي نو چې ستا چاړه پوس یو ته بیا غیله تکلیف ورکې نو څومره پاغه باندې به ګناه سړی ته ملاويږي او پیغمبر علیه السلام په حدیث مبارک کې دیتا بشماره قتلونه ویلي چې ګویا دا زناور سو پیری وجلی او سو پیری دا مړکول دي او بیا د حلالي زی چې کم دی نو مړی کې لاندې یو غوټه غونته کې ته کې نو غوټه ورکړې شوې ده نو دا غوټه نه لاندې وسنه چې شروع کیږي دا غې نه بره کول پکار دي او بیا د زناور یو د خوراک ناله ورته ویل کېږي یو د سان ناله ده او دوانو طرفو ته داغه نه غټ رګونه دي اینی نو بده کې دا سلور ونه کول پکار دي کله چا نه پاتې شو نو درې کم از کم داغه علالول ضروری دي لیکن که صرف دوا لال کړی شو او نورونو شنو په دې باندې زناور دا حراميږي نو یو چې کوم دی هغه ته د خوراک څخه ناله ویل کېږي یو د سان ناله ده او د دې یو طرف ته بل طرف ته دوا د اینې غټ رګونه دي نو دا سلور رګونه چې کوم دی د دې حلاله کول پکار دی او دا حلالول پکار دی مکمل سر جدا کول نه دی پکار البته که مکمل سر ته جدا شو نو نقصان پاغه باندې ناراضي لیکن کول نه دی پکار او دغه وخت د تقسیم متعلق مخکم دا خبره من کړې و چې چرته حصے پکې نو که یو سروي د څه دی چې هغه د یو کور ځان لري نو بس به د درې حصے کې
یو د رشتہ دارو د پاره، یو د غریبانو د پاره، یو د خپل ځان د پاره. او که چرته پای کې کسان را جمع شوي او حصے پای کې شوي د حصو د تقسیم متعلق بیا دا طریقه کار چې په اندازه به نه تقسیمې ځکه چې دا غوښه ده او په مقابله کې بل طرف ته غوښه ده او د غوښې په مقابله کې چې غوښه راشي او د یو څاروي دې ته بیا کمی بشي چې پکې راځي دې ته سود ویلې کېږي. البته بهتره طریقه دا ده چې یو طرف ته پکې غوښې سره خپې واچي، بل طرف ته پکې سر واچي، بل طرف ته پکې مازغه وغیرہ واچي. نو په دغه صورت کې د غوښې جنس چې کوم دی هغه مختلف شو. نو بیا نیم په تول باندې وکي او د تول نه پس نیم بهتره طریقه دا چې قراندازي په کې یو ماشوم دی خو مخ کې چې د چا په زړه کې سران شي په دې طریقه باندې دا تقسیم کې صرف په اندازه باندې تقسیم کول دا نه پکار. او بیا کم سړی چې علاله کوي نو د زناور هیڅ یو سیز اغله په اجرت کې ورکول نشي. غوښه د حلالي په وجه نشي ورکول چې دراله حلاله وکړه یا د غوښه د ساروي سرمن د حلالي د ذبح د وجه نشي ورکول چې د مال حلاله وکړه یا د هغه چربي شو یا د هغه کلمي شو یا د هغه لری شو، بلکې د زناور هیڅ یو سیز اغله په اجرت کې نشي ورکول، په مزدوري کې نشي ورکول. او بیا چې کما د زناور کم سیزونه دي مثال په تور باندې د هغه کم پړې دی یا د هغه نور کم سیزونه دغه ټولم صدقه کول پکاري او دغه خرڅ وغیرہ د هغه جایز هغه نه دی. د اختر په ورځ باندې زمون په معاشره کې دوه غلطي کېږي. یو غلطي دا ده چې چا کومړې شوی نو عام طور باندې د خلکو عادت دی چې دغه مړی د اختر په ورځ باندې دوباره را ژوندۍ کې یاره په دې پلان کې باندې دا نومړی اختر راغلی د لورتک پکار دی. د فقهای کرامو فیصله د پیغمبر علیه السلام د احادیثو په رڼا کې دا ده چې د 3 ورځو نه پس تعزیت د مړی هغه جایز نه دی. البته دا سړی د لپاره جایز دی چې په کلی علاقه کې نو مړی شي او دا کلراله نو دا دواله ورتلی شي. لیکن اوس یو سړی داسې دی چې هغه په مړی کې وو جنازه کې وو په دمانې مړی اختر راله او دا ورځي پلان کې د دعا کوو هغه خلک هم چې کوم د کټونه یې خېدي او چینه شروع دي او جامع غوي بدلې را بدلې نه خوشحالي نه کوي ول یاره مونږ نو مړی اختر دی مړی شو نو دا غلطه ده. فقهای کرام دې ته حرام وای نه د کور والا لدی دې سیز اهتمام وکړ دي او نو ورتلونکو لپاره دي چې هغه ورشي که دوی ورنشي هغوی ګیله کوي او که هغوی ګیلونه کوي نو دوی وایي نو لهذا په دې کې ګیلې ملې نه دي کول پکار. دویمه مسله د اختر په ورځ باندې د ادیرې ته تګ دی. نو گویا اسې خو سړی هر ورځ ادیرې ته تللی شي راتلی شي دعا کولی شي ته یو سړی روزانه عادت دی هغه د اختر په ورځ باندې ورتلی شي څه مسله نشته دی. لیکن خاص د اختر په ورځ باندې ورتګ چیرې بس په دې ورځ باندې ثواب ملاويږي او دا خامخا سنت نه نو داسې مسله نشته. اوس کې یو سړی دا نیت وکړي چیرې د اختر دا ورځ چې کوم ده د خوشحالو ورځ ده او د خوشحالۍ د وجه نه د سړي په زړه کې غفلت پیدا کیږي او دا دیره چې کوم د بده کې مړی پراته دي د مړو سره د ناستې د وجه نه د سړي د زړه نه دنیا د خوندونو مزي وزي راشه لګ ورشه او کینه ورته او دا لاړ نو هیڅ ګناه پکې نشته. یا تاسو تمول یو سړی روزانه مونږ کې عمر او پلار لورځي نو هغه د بارم هیڅ ګناه نشته تلی شي. لیکن کله یو سړی خاص دا نیت چیرې په دې ورځ باندې ثواب ډیر زیات دی او چې تلاړ نشي نو مړ یو بل تر دې بده چې ګور پلان کې ستا غزوی رانه او یا په دنیا کې یو سړی وي چې لکه د مور او پلار اختر روز مړ لول نه ورغلی او د ورځې شروع دغه وخت پورې کیږي نه سو پورې چې د مور او پلار لوي د اختر مبارکي ور کړی نه او سو پورې د پای کې ګرباتې بل کړی نه دا خبره غلطه ده. نو که څوک په دې نیت باندې ورځي هغه د خپل نیت اصلاح کی نیت دی بدل کی خبره ختم. پنځه شپې د سې د پای کې عبادت کول ډیر زیات ثواب لري. نو یو ته ترویه ویل کېږي اتم ذل حجه چې په کوم باندې د حاجیان احرام وتړي لکه مثال په تور باندې پرونی ورځ دا شوا دیش په باندې عبادت کول ډیر زیات ثواب لري. یو د عرفه شپه چې په دې باندې عبادت کول ډیر زیات ثواب لري. یو د وړوکی اختر او د غټ اختر شپه ده چې په دې باندې عبادت کول ډیر زیات ثواب لري. یو ته پینلسې ویلې کېږي نصف شعبان چې په دې باندې عبادت کول ډیر زیات ثواب لري. او د غټ اختر متعلق سنت مستحبات دي چې سحر وخت را پاسي او د جمع منځو کې د سحر منځ هغه د جمع سره وکي بیا د هغې نه پس د اختر د منځ دپاره سړی غسل وکي او د غسل نه پس بیا
پاکي جامې واچي نه دي ضروري نه دي چې پاکي جامې دا سړی واچي خوشبو لګي او مسواک استعمال کی د وړو کې اختر متعلق فیصله ده چې دا د وړو کې اختر په ورځ باندې د سحر منځ لرازي د اختر منځ لرازي نو چې سنا سره خوراک خولې ته واچي پیغمبر علیه السلام عادت شریف دو چې کجوري به خورلې 3 4 5 او د غټ اختر متعلق فیصله ده چې په دې ورځ باندې به خوراک نه کوي او د نو خوراک کولو ته امساک ویلې شوی دی روزه ورته نه دی ویل پکار امساک دې ته ویل کېږي نو دا امساک د دې 2 درجې دي یو درجه ده چې یو سړی د اختر د منځ پورې امساک وکړي او بهتره درجه ده چې یو سړی د خپل قربانۍ پورې خوراک څښاکونه کی پیغمبر علیه السلام عادت شریف دو چې خوراک څښاک به ونکو او بیا چې کوم قرباني وکیدنو د هغه اینه ورته منغوایو هغه ورله په حق له شو دا ډېر زر په خېګنو دا هغه نه پس هغه به وخړل به خوراک څښاک شروع کړي کله چا وس کیږي نو هغه د اختر د مونږ پورې کو کله چا وس سیوای طاقت سیوای او صوت محسوسي ګینو نه بهتره داره چې په خپل قرباني باندې دا سره د خپل امساک چې کوم دی هغه ختم کړي البته دا شیزونه دا مستحب دي فرض او واجب نه دي چې سره نه کې خلک ملامتیا کوي او اورده بده ورته ویل کېږي بهتره طریقه ده لیکن چونکی عام طور مې تاسو ته ویل یو سړی قرباني کوي عبادت پنځت باندې کوي نو بیا د وړو خبرو خاص خیال ساتل پکاري لکه مثال په تور باندې د نوکانو خبره په شروع کې منکو چې لسمه ذوالحجه راشي نوکان داغه نه مخ کې وړل د یو ذوالحجې د نومړی تاریخ نه داغه نه مخ کې نوکان او سنت وغیرہ غستل پکاري لیکن فایده کې فقهای کرام دا فرمایي چې دا دغه چا د پاره حکم دی چې داغه سلوي خورج د نوکان او د اختو برابر شي نه کې سلوي خورج برابرۍ کې به خامخا وړي یا ګناه کې راځي او دا کار چې کوم دی دا مستحب دی فرض او لازم هغه نه دی او یو عادت یو عمل د اختر د منځ د غټ اختر د ورځې دا دی چې په بلند اواز سره تکبیر تشریق وي الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر ولله الحمد دا په تیز اواز باندې وي چې منځ لا زیرازي او د جمعات لپاره بهتره طریقه دا چې سړی پیدل لاړ شي او کچرته د سړی کور ته دولاري نو لار چې کوم دی راتک په یو لار باندې کې نو چې تک بیا په بل لار باندې کې وجه دا غیداله چې دا سړی تکبیر وای نو تکبیر د ویلو د وجه نه دا کوم لار او دا کوم کورونه او دا کوم ونه بوټي چې د تکبیرونه اوري دا د قیامت پر ورځ باندې د سړی لپاره گواهی ورکړي او تکبیر چې کوم دی نو هغه د جمعات د حد پورې چې جمعات حد شروع شنه دا غنه پس خپل تکبیر دا سړی بیا او درې باقي چې چاته د سم مسله راتله نو د علماء کرامو نه پوښتنه کوي دعا کوي بسم الله رب د عمل کول توفیق نصیب کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سورۃ سیرت زموږ جون کرا ولی اخلاص تقوا لله تم نصیب کړي الله کوم حاجیان د حج لپاره درغلي هغه ورته آسان کې هغه قبول کړي د عالم اسلام د لپاره تمام مسلمانانو د لپاره هغه څومره دعاګانې غوښتي الله دعاګانې قبول کړي دا په دعاګانو کې په عبادتو کې الله د موږ برابر حصہ وګرځي او یا الله د حرمین شریفین انوارات په ټوله دنیا باندې راخوره کړي موږ ټول ته په ادب عظمت احترام سره بار د حرمین شریفین دیدار را نصیب کړي د کوم خلکو یا د قرباني اراده کړی الله دا ورته اسانه کې داتې قبول کړي چې سروي غست دی الله په خطر قمانه د پاللو دغه د خدمت کولو توفیق ورته نصیب کړي چې غست دی الله په شرع درست په خطر قبانه خساري او لور کې الله د ټول د قرباني قبول کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی و صحبه اجمعین برحمتک یا